نوح علیہ الصلوۃ والسلام هم په انبیاءو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی. د عمر 1050 کاله، په 1050 کاله عمر کې 900 کاله د قوم ته تبلیغ کړی او په 900 کاله کې کل 40 کسه مسلمانان شوي. 900 کاله پس چې د صبر بالکل انتها ته ورسېد او بل هیڅ لار نه لیده سوا د دینه چې د قوم ته خیری وکړي. الله پاک ته التجا وکړه چې یا الله قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. یا الله د زمکه د پاسه یو خاوند د کور پرې نه دی، خدای ټول هلاک کړي. د پیغمبر خیره وا جواب راغی چې قوم دې هلاکوم، خو ته یو کشتای جوړه کا چې ستا ځان او ستا مرګري پکې بای. نوح علیہ السلام کشتای شروع کړه جوړول، دا کافر بچ په تیرېده ول پیدا سکے ویلې کشتای جوړو ما ستاسو هلاکت را روان دي. نو غیبه او خندل او یو بل تبع وکړه چې دا اوس نوې خبره راوېستا چې زموږ هلاکت را روان دی او دی به بچ کېږي په کشتای کې. دا د پیغمبر خبره به مسخره وګڼله. عزیزانو نن وګورئ تاسو د خدای خبرې مسخرې ګڼلې کېږي او د پیغمبر خبرې مسخرې ګڼلې کېږي. زمون په دې وطن کې څه وخت کې چې په دې قوم باندې د خوشحالۍ وخت راشي، بیا د دې قوم تماشا وکړي چې دوی سال جوړ کړي، که واده پکې راشي که سنت پکې راشي. د دې قوم حال وګورئ چې ښځې او نر د خدای نه باغیان شي. دا واورئ کوم الله چې په ترکو کې زلزله راوستې شي او 1.5 لکه خلق په زلزلو تباه کولی شي، هغه خدای په پاکستان زلزله نشي راوست؟ کوم خدای چې د امریکې غوندې ملک چې نن په ټوله دنیا باندې هغه حکومت کوي او هر یو حکومت چې دی امریکا خپل خدای ګڼلی دی او هر خبرې له امریکې ته منډې وایي، هغه خدای بله ورځ په امریکا باندې طوفان راغی، 15 لکه کورونه پکې تباه شو. د پاکستان اخبارونو دا ټکی د یرې اډو لیکلی نه دی. ضرب مومن وګورئ 15 لکه خلق الله د طوفان نظر کړه. تاسو خیال راغی هغه امریکې خپل ملک د آسمانی طوفان نه بچ کولی نه شو. زما عزیزانو د الله گرفت چې راشي هغه کم طاقت دی چې د هغې مقابله به وکړي، کولی شي؟ فرعون 400 کاله ځان ته خدای ویلي، 400 کاله، او انا ربکم الاعلی به خلکو ته وی چې لوی خدای زه یم. اوبو راونیو، موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړو، وإذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. بنی اسرائیل ته وایي چې هغه وخت یاد کوي چې ما په تاسو دریاب سیرې کړو او موسی او د هغې ملګرو له مې لار ورکړه، هغې پکې تیر شو او د دریاب په غاړه ولاړو. فرعون چې څه وخت کې ورننوتو او د دریاب دې منځ ته شو، دریاب راونیو. چې راوینیو څه وخت کې موسی علیہ السلام او سره د ملګرو دا ورته ولاړو د دریاب په غاړه تماشا. نو الله فرمایي چې هغه وخت یاد کوي اذ فرقنا بكم البحر، دریاب میں در تسیر کو، واغرقنا آل فرعون، او غرق نکړو فرعون سره د آل، وانتم تنظرون، او حال دا دی چې تاسو ورته کته، تاسو لیده. موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې موسی بچ مې کا، ته چې څه وایې هغه زه منمه خو ما بچ کا. نو موسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې الآن قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي، اوس پیمانتیا څه سود نه لري، اوس هېڅ نه کېږي. بیا هغه فرعون لاش اوبو ته حکم وشو چې پاسې راوړئ، قوم یې لاش راونیو. د هغه دپاره سپیشل حکم وشو چې ای فرعونه زه به ستا بدن تر قیامته پورې محفوظ ساتم، لتکونه
للعالمین نذیرا دې لپاره چې قوم ته او دنیا ته دا مثال قائم شي چې دا هغه فرعون دی چې د خدای دعوه یې کړې وه او ځان ته خدای ویلې اوس یې دې لاش ته وګورئ انا ننجیک ببدنک لتكون للعالمین نذیرا چې د عالمین دپاره نذیر او مثال قائم شي نو عزیزانو هغه کم طاقت دی چې هغه به د خدای په مخ کې ووایي چې زم څه یم ته هېڅ شی نه یو سکند کې به د الله نیست و نابود او فنا فی الله نو دې وجې نه د نوح علیه السلام قوم چې هغه به مسخرې کولې چې دې کشتۍ جوړی دی وایي چې زه به بچ کېږم او تاسو به غرق شئ د نوح علیه السلام خپل زوی نافرمانه زوی و د پلار پیغمبري نه منله زوی الله دې رحم وکړي د هر چا په اولاد باندې د پیغمبر زوی دی او د پلار فرمان بردار نه دی څه وخت کې چې کشته تیاره شوه باران شروع شو نوح علیه السلام سره د ملګرو کشته ته وخته زوی ته ووایي چې ارکب معنا لا عاصم اليوم روخیجه دې کشته ته ګوره نن ورځ بچ کېدل زوی ورته ووایي چې زه به غره ته لاس پاس وخېږم او په هغې کې به پناه وایي درخېږم نه عزیزانو باران داسې شروع شپږ میاشتې بارانو علما لیکي چې یو ساس کې د اسمان نه د کوهي تور غر عمره را پرېوتو یو ساس کې د کوهي تور غر عمره به را پرېوتو ځمکې ته حکم شوی و هغې به د لاندې نه اوبه را خارجولې او اسمان به د پاس نه را شپږ میاشتې دا سلسله وه او د نوح علیه السلام کشته په دې دریاب کې وه تمام قوم د نوح علیه السلام د صفحه هستی نه مټاو شو لوټه لاندې باندې د کورونو د دوی پاتې نه شو نو زما عزیزانو 1,24,000 پیغمبران هر یو بچ د قوم نه تنګ شو او صبر به انتها ته ورسېدو نو به وی چې یا الله فنا یې طوفان به پرې راغی او قوم د قوم به فنا شو د موسی علیه السلام خیره چې وه او قوم څه وخت کې فنا کېده نو الله په دا عذاب نازل کو چې تمام قوم مسخ شو د بزوګانو په شکل شو او سپینګیری پکې د خنزیر په شکل شو ځوانان بزوګان شو او سپینګیری پکې د خنزیر په شکل شو علما وایي چې دا سپینګیری ولې په داسې سخت عذاب گرفتار وایي چې دې سپینګیرو به قوم ته سمه لار نه ښوده او نه به تبلیغ کولو د تبلیغ عزیزانو 3 صورته دي 3 یو دا چې یو سړی یو بد کار کوي نو په لاس یې ونیسه چې دا کار مه کوه که د لاس نیو طاقت یې نه نو په ژبه ورته ووایه چې دا کار مه کوه که د ژبې طاقت یې نه په ژبه دې هم نه شو ویلی نو په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه کینه او بغض ورسره پیدا کا او بدی کا د تبلیغ دا 3 صورته یا به په لاس نیسي یا به په ژبه ورته وی او یا به په زړه کې ورسره قطع مړی ژوندی به ورسره بالکل پرېږدي یو سړی دی په واده کې ډمې راوستي دي او ډمې ګډولې نه دی د لاس طاقت و نه دی په ژبه ورته ویلی شو نو دا خو کولی شي چې زهر وخوري چې وریجو ته نه ورځي دا خو کولی شي که ستا داسې کور روانېږي چې یو ورځ وریجې ونه خوري نو بس بیړه دې غر کي که ټول کلی او ټول علاقه ورسره قطع تعلق وکړي او روټۍ له نه ورځي چې تا پې غلط کار کړی دی نو مجال دی چې څوک غلط کار وکړي مړی پکې وشي او مړي له نه ورځي او نه ورته قبر کني چې تا ارامي وي ستا جنازه کولم حرام دي او ستا له قبر کنستلم حرام ته وګوره چې بیا څوک غلط کار وکړي نو تاسو به داسې ځای به زمبی کېږئ او د ګلونو دغه به م اغوستي د پیسو ګینټه او ترخ کې به م نیولي او روان به یې او څه چل دی واده له دلته یو صوبایي سملی ممبر دی د زوی واده و 14 شپې پې ډمې ګډې کړې 14 شپې نو کارډ یې ما ته رالېږلی نو بیا زه ولیدم ما ته یې وي چې ته خو رانغې زما د زوی واده ما یاره درنغم ځکه چې یو کار و وی چې څه ما له ګډا نه راتله ګډېده نه راتله نو چې درغلی وی نو ما به څه کولی تا خو 14 شپې ټول قوم ګډ کړی دی بس وتښتېدو نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا 3 درجې دي د تبلیغ که دا مې اختیار نه کړې
او تاسو جنت په خوب کې مولي دونو دا ګیره به د سپي په متیاز وکړ یا به په لاس نیسي یا به په جبه ورته او کدا دواړه طاقت دینو په زړه کې به ور سره قطع تعلق مړی له ورځه او ژوندۍ له ورځه مونږ خو هیڅ چا دې په خبر نه ونی پرون راته چا ویل تک لانی مړې ما خدای دې وبخي ورته مې وی چې څو ورځې وشي چې زما خوا کې مړه و مالته ته خبرې ویلې نه مال د تر خزه مې مړه و ته خبرې ویلې نه مال خدای دې کور وان کا خو په خبره پوه شکه زما چې کوم شي عقیده دا غزه کو کله زامنو په واده مې کارت چاپ کړي یا مې عام خلکو له روټای ور کړي نو خو بیا خو زه مولا نشم کنه کله لونو په واده مې دا چل کړي بیا خو زه مولا نشم کنه کله مړو په تورتوري کې مې یو ضروري اعلان وای دلته بالا مانه کې مې څوک چې خدای خبر ورته کې نو لیدل یو ضروري اعلان وای پلانې به حق رسیدلې دي او په پلاني ټیم به جنازې ضروري اعلان ووري لوډ سپیکر ورته ساتلی ووري د مړي خبر ګرځول چې دي دا حرام دي ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء په بازارونو کې او په کوڅو کې د مړي اعلانونه کول دا حرام دي صرف بل رشتہ به خبره او دومره کسان چې قبر وکني او دې پکې ورو غورځي بس ختم شو بیا تاسو چې مړي تلار شي څه وایي ها ته وایې لکه تاسو چې وایي چې دوا به کوم څه وایي ها څه وایي لکه ته څه وایي دا چې خدای راستي کوي دا دوا به یاد کو الله اکبر لا اله تاسو دې مړي ته څه وایي دا دوا به یاد کو دا لاس به اوچت کو دا وایي کنه وایي پټولو جرو کې پټولو زین دا دوا به یاد الله اکبر الله دا مړی کور والا چې هغه داس دا تاسو د مړی دواګانې دي دا چا چې جنازه کړي دا وای تاسو په هغه ایمان چې دا تاسو به خدای له پیش کوو چې تاسو د جنازې په ټیم کې چې ولاړې دا ځل کې راغلي چې خدای ز تعالی په جرګه راغلي چې دا مړ کې راغلي دي خاصه ګوښتو مخ کې ولاړې الله اکبر आवाज وکيو تاسو رسته الله اکبر وایي بس الله اکبر واوري مړی دوا ته چلار شي دا به چې اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے الله ما وبخي او دا مړی وبخي اول بزان ته چې ما وبخي سوال دا دی چې اول ځان ولې بخي دی مړی ته ضروری ده نه چې ته وبخلې شي نو الله سره به وقت پیدا شي نو ستاسو دوا به قبول کړي دا مړی وبخي چې ته په خپل نه بخلې شوی نو ته د بل د بخنه دوا څنګه کولې ته خبره پوه شئ اول بداوي چې اللهم اغفر لنا خدای ما وبخ نو چې خدای وایي چې ما ته وبخلې نو خدای سره به ځای پیدا شي نو بیا چې د بل شپار چې د وکالت سرټیفیکیټ در سره نه په عدالت کې پیش کېدې شي ها چې د وکالت سرټیفیکیټ در سره نه نو اللهم اغفر لنا د وکالت سرټیفیکیټ به اول والے بیا به وایي چې وله عدالت کې به پیش کېږي نو خبره به اورېدې کی تاسو خیال راوي نو زما عزیزانو ډېر اولیاء او بزرګانو خوبونه لیدلي دي چې په پاکستان هم څه عذاب را روان دی الله دې رحم وکړي او خدای دې فضل وکړي نن ټول پاکستان وګورئ قادیانان وګورئ پکې انتها ته ورسېد 600 قادیانان اسرائیل په فوج کې واغست 600 قادیانان بل فرقه پکې راوته د پرويزيان منکرین حدیث هغه وګورئ انتها ته ورسېد د خزو عیاشي وګورئ انتها ته ورسېد د الکانو عیاشي وګورئ انتها ته ورسېد هر ګناه په پاکستان کې انتها ته ورسېد اوس د زوال ورځې دی پته نه لګي چې زوال به کله کی تاسو خیال راغی نو عزیزانو حدیث نه منل دا باس بدر تمخي جمعه ته ان شاء الله شروع کوم چې منکرین حدیث دا کومه فتنه ده په پاکستان کې